بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا سورة القرآن الحكيم دلیل من سورة یوسف. دغه حضرت یوسف علیہ السلام تفصیلی واقعہ او قصه په دې کې بیان شوې ده. سورت مسمى ده سورة یوسف سره. د دې ربط د ما قبل سورت سره چې سورة هود د سورة هود په آخر کې الله رب العالمین فرمایي چې وکلا نقص عليك من انباء الرسل. دغه ټول پیغمبران چې کوم داغي واقعات بیانېږي دا د تسلی او د اطمینان لپاره دي. نو دا په دې کې واقعات د یوسف علیه السلام دا د پیغمبر علیه السلام د اطمینان او د تسلی لپاره ده چې د یوسف علیه السلام ورونه ولګېدل او هغه یې کوهي ته ورتاو کړو او د پلار د مخې نه یې لرې کړو، لیکن آخري انجام څه شو؟ حضرت یوسف علیه السلام هغه ته الله تعالی نبوت هم ورکړو، حکومت هم ورته ورکړو او هغه ورونه هغه بیا چې کوم نه د هغه په مخ کې باندې هغه مختورونو ته هغه ورته وی لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. او الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وی جنن دا قریش او دا مشرکین مکه او استاد قوم کله تا جلاوطن کوي، کله د قتل منصوبې جوړي او کله نور تکلیفونه رسي، خو بیا به یو پیری الله تعالی تا فاتحانه ودی باندې داخلي او بیا مکه مکرمه دارالاسلام شي او د اسلام جنډا او باغې باندې لهراو شي. او پیغمبر علیه السلام چې کله داخل شو او دوی ټول چې کوم نه خپل جرمونه او خپل سختۍ او تکلیف دغه چې کوم نه هغه ته مخې ته وی چې موږ مسلمانانو سره څومره زیاتی کړې دي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل احساس خیال له بتا سره وسکو. نو دوی ورته وی چې بس موږ خدا خیال لې چې ته موږ رورې او موږ سره به احسان معامله کوي. پیغمبر علیه السلام ورته وی لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. هغه ټول جوق در جوق هغه کلمې ویلې او په اسلام کې داخل شو، يدخلون فی دین الله افواجا. نو الله تعالی د یوسف علیه السلام دا واقعا ذکر کړي. بل دا غي صورت په اخر کې راغلي ولله غیب السماوات والارض. غیب د اسمانونو او د ځمکې کلها غیب. نو دا صرف د الله رب العالمین سره د اختیار او کنټرول دی. الله تعالی وګوره حضرت یعقوب علیه السلام چې و د الله تعالی محبوب نبی دی، هغه ګوره عالم الغیب نو ښه دغه بلا مو د یوسف علیه السلام په تجاری. نو کدا او ته پته چې هغه روغ دی، ژوند دی، محفوظ دی او هغه چې کوم دی هغه ته حکومت او هغه ته نبوت ملو شوی دی. نو بیا وبکات چې یعقوب علیه السلام په هغه باندې خفقان نه کولې، لیکن یعقوب علیه السلام دومره زیات خفه شوی دی چې هو بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. د سترګو مبارکو نظر یې تللی دی د یوسف علیه السلام په فراق کې او د هغه په جدایۍ کې. الله رب العالمین فرمایي چې غیب داغي اختیار او کنټرول هغه د الله رب العالمین سره دی. هو که الله تعالی کوم نبی علیه السلام ته په وحی سره یا کوم خپل محبوب ولی ته په الهام او کشف سره وکړي، نو هغه من جانب الله هغه خود لیکيږي او نور اختیار او کنټرول داغي سره نشته. دا سورت چې سورت یوسف دی دا مکی سورت دی. نو دې کوم هغه مضامین ثلاثه په ضمن د قصې د یوسف علیه السلام کې هغه چې کوم دین الله رب العالمین ذکر کړی دی. یوسف علیه السلام په جیل کې هم د الله د توحید څخه بلند کړی دا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. هغه ته د خوب تعبیر تاسو کوي او یوسف علیه السلام ورته لاول د الله تعالی د وحدانیت پیغام داغي قومونو ته ورچي او بیا ورته خپل مسله رسو بیان او دغه نه خپل رسالت هغه ورته هم داغي د یوسف علیه السلام د رسالت او د نبوت داغي په تذکرہ ده او بعد الموت داغي اثبات پکې هم شته. اول کې چې کوم حروف دي الف لام را متقدمین وی الله تعالی خپل مراد د دې حروف باندې عالم دی او متأخرین هغه الف اعلى او لام لواء او را رافعه. اعلى جنډا اوچته چدا تلک آیات الكتاب مبین. هغه دغه آیاتونه د قران عظیم الشان دي. دې بتاو څه بلندی، دې بتاو څه ترقی او کامیابی هغه ملوي. الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. دا آیاتونه د کتاب روخانه دي. په تحقیق سره موږ را نازل کړی دا کتاب
قرآن عربيا چې په عربي ژبه باندې دی خایي چې تاسو عقل من شئ د فهم او د فکر نه کار واخلئ نحن نقص عليك احسن القصص اوس الله تعالی دی واقعي د یوسف علیه السلام ته احسن القصص بهترین واقعه او خیسته قصه وی دا ولې خیسته ده وی ځکه په دې کې د حاسد او د محسود او په دې کې د ظالم او د مظلوم او په دې کې د حاکم او د محکوم او په دې کې د عاشق او د معشوق دا ټولې قصې په دې کې شته دواړه طرفین په دې واقعه کې ذکر کیږي د یوسف علیه السلام وروڼه هغه حاسدین دي او یوسف علیه السلام چې دی هغه محسود شو هغه سره حسد وکړو نو د هغه د قتل منصوبه یې جوړه کړه او د هغه چې کوم دی یعنې د پلار د مخې نه یې لرې کړ او دغه رنګې عاشق او معشوق چې زلیخا بیبي هغه په یوسف علیه السلام باندې چې کوم دی نو هغه عاشقه شوې ده نو د هغې انجام او د هغې چې کوم دی نو هغه واقعه هغه هم پکې شته او دغه رنګې حاکم او محکوم یا خو ریان بادشاه د مصر حاکم او بیا هغه وفات شو او یوسف علیه السلام د مصر حاکم شو او دا قوم چې دی نو هغه محکوم دي بیا هغې کې یوسف علیه السلام چې کوم دی نو هغه د عزیز مصر په پوسټ باندې لاول شو او بیا د هغې نه پس بادشاه شو د مصر دا حاکم او محکوم شو دا ټول چې کوم دی نو دې وجې نه دي ته وایي احسن القصص بل په دې کې داسې عبرتونه دي داسې نصیحتونه دي او داسې حقایق دي چې هغه د ایمان د ترقۍ باعث ګرځي الله رب العالمین ورته احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص موږ بیانو پتا باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیره ښایسته واقعه او ډیره ښایسته قصه په سبب د هغه باندې چې موږ وحی کړی په طرف ستا باندې د قرآن شریف وان كنت من قبله او د تحقیق سره شان دا چې وی ته په خوا د نازلېدو د دې قرآن پاک نه خامخا د بې خبرو خلقنا لمن الغافلین ته مخکې خبر نه وي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان الله بتا ته تفصیلات نو معلوم چې ایمان څه شی دی او کتاب څه شی دی ولكن جعلناه نورا موږ دا رڼا ته نصیب کړی دا نو دا الله تعالی ورکړی دا هغه د الله تعالی محبوب نبی دی إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يوسف عليه السلام لا معشوم دی نابالغه یعقوب علیه السلام برخوردار دی نو خوب یې ولیدو چې 11 ستوري دي او نور او سپومۍ دي او ما ته په سجده باندې پراته دي نو والد محترم چې کله دا خوب واورېدو نو هغه پوه شو چې دا 11 ستوري دا 11 وروڼه دي او دا نور سپومۍ دا هغه ابوین دي مور او پلار یا خو پلار شمس دی او مور چې دی نو قمر دی ځکه چې پلار یې د الله پیغمبر دی نو د هغه رڼا ډېره زیاته ده او یا بالعکس دی مور شمس دی ځکه شمس مؤنث دی او پلار والد محترم قمر دی ځکه هغه مذکر دی نو دا ټول ما ته په سجده باندې پرېوتي دي نو یعقوب علیه السلام ورته ویل چې بچیا دا خوب دا د خپلو وروڼو ته مه بیانوه اصل چې حسد سره پیدا شي کینې سره پیدا شي انسان جبلتا کمزور دی دا خوب چې کوم نه هغه چاته بیانوم نو یوسف علیه السلام دا غي نه پس موجود دی د پلار مخې ته د پلار سره ډېره زیاته مینه ده مخکې نه مو سره مینه ده ځکه چې دا لس وروڼه ټول 12 وروڼه دي نو بنیامین او یوسف دا دواړه چې کوم دی د یوې مور نه دي او دا نور لس وروڼه چې دي نو دا د بلې مور نه دي د یعقوب علیه السلام سره مینه مخکې نه ډېره وه چې کله دا خوب یې واورېدو نور هم ته معلومه شوه چې الله تعالی دله یو مقام په آینده کې ورکولو والا دی د نبوت او دارنګې چې کوم دی نو هغه د حکومت ظاهري او باطني هغه علوم نو حضرت یعقوب علیه السلام سره مینه نور هم سیوا شوه د وروڼو حسد شروع کړو چې ګوره ګټه وټه مونږ کوو او ټول د کور خدمت مونږ کوو او مینه چې کوم دی نو د هغه سره ډېره کوي نو منصوبه یې جوړه کړه د شیطان په وسوسه باندې نو پلار ته یې درخواست وکړو چې ته اجازت راکړه چې دا یوسف علیه السلام مونږ چېرته داسې بار چکر مکر لځو نو چې دی مونږ سره لاړ شي چې ستا اجازت وي نو والد صاحب محترم ورته اجازت ورکړو نو الله تعالی فرمایي چې یاد کړئ هغه وخت چې وفرمایل حضرت یوسف علیه السلام خپل والد محترم ته چې ای زما بابا جي د حقیق سره ما ولیدل 11 ستوري او نر او سپومۍ لره ولیدل ما هغې لره لي ساجدین نو دا رأیتو
دو بیر راغی مخکې رأیتو بیا رأیتو لکه هغه مخکې رأیتو هغه صرف د دوی د ذات لیدل دي نرسمه یو ستوري او دې کې دا وصف د لیدو دی رأیتهم لی ساجدین یعنی ساجدین لی چې ما ته په سجده باندې پراتو دا وصف دلته کې مراد دی دا تکرار نه دی یعنی دا تاکید نه دی بلکې دا تاسیس دی مخکې د ذات لیدل دي وروسته د وصف لیدل دي او په دې سره هغه سوال ختم شو ساجدین هلته کې نحوه کې وي طلبا چې ساجدین په واو نون سره او په یا نون سره هغه شی جمع کېږي چې هغه ذوي العقول او دا ټول غیر ذوي العقول دي او ساجدین کې په یا نون سره جمع کړي دي وایي ځکه کار د ذوي العقول یو دا سجده چې دی نو دا کار د ذوي العقول دی نو ځکه په واو نون سره په یا نون سره جمع کړي رأيتهم لي ساجدين قال يا بني او فرمایل حضرت یعقوب علیہ السلام چې اے زما بچوړیا م بیان او تدا خپل خوب بدغه خپل رونو باندې ورنه سازش وجو کی اغي تا یو سازش یو تدبیر وجو کی او څنګه چې تکلیف درورسي په تحقیق سره شیطان چې دنه د انسان لپاره عدو مبین دا دشمن سرګند دی شیطان همیشه لپاره دا کوشش وكذلك يجتبيك ربك دیو جن چې کله یوسف علیہ السلام سرونه میلاو شو 40 سال بعد یا 80 سال بعد او هغه فراغ ختم شو او هغه خفګانونه ختم شو او ټول ځان سره مصر ته بوتل یوسف علیہ السلام د الله تعالی شکریا چې ادا کړي نو هغه من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي دا شکر دی وی مخکې خو شیطان زما او زما د ورونو په منځ کې چې کوم دی وسوسې اچولې وي او زموږ منځ کې سازشونه کړي خو شکر دی چې الله تعالی هغه سازشونه ناکام کړل او هغه سلسله ختمه شوه وی شیطان للإنسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك او هم دقرنګي لکه څنګه چې تا په خوب کې داسې یو خوب ولید چې د هغې نه ستا شان معلومېږي چې الله به تعالی یو مقام درکړي نو دقرنګې غوره کوي او منتخب کوي تا لره پروردګار ستا او تعلیم درکړي تا ته الله رب العالمین د هغه تعبیر د خوبونو نه تعبیر الاحادیث من تعبیر الرؤیا د خوبونو په تعبیر کې به ته ډېر ماهر یې ځکه دا تعبیر الرؤیا دا ځان له یو فن دی او هغه ځان له خپل یو سیاق او سباق او د هغې سره خپل حضرت امام محمد ابن سیرین رحمه الله دا په تعبیر رؤیا کې ډېر زیات ماهر یو بیرې څوک راغلل وی چې ما خوب لیدلی دی او زما د کټ لاندې اور بلیږي نو هغه ورته ویل ښه واقعي دي لیدلی هغه وی او وی داسې وکړې چې هغه لاندې ځای وکنه خزانه به ته میلاو شي چې وایي کنه نو هغه ته زیورات او سره به ورته میلاو شي بل سړی راغی وی چې ما خوب لیدلی دی او د کټ لاندې مې اور بلیږي هغه یې واقعي دا لیدلی وی او زما مشوره دا ده چې کډه دې اخله دې کور کې اور لګي او هغه لا کډه یې لاغه خوا کړې وه چې په کور کې اور ولګېد شاګردانو کې چا ورته وی حضرت خوبونه دواړه یو شانتي وو او تعبیرونه یې بدل دي هغه ته اصل خبره دا وه غړومبني سړي چې خوب لیدلی و نو هغه د جنورۍ فروری ورځې وې او په ژمي کې چې یو سړی اور ویني نو په ژمي کې اور دا نعمت خلک پرې ځان ګرموي او ځان خطوي نو ما وی دته څه خیر میلاویږي څه فایده ورته میلاویږي او دا دویم چې نو دا بیا جون جولای وه او په جون جولای کې آسم ګرمي ده او چې الله سړی پکې اور تنګ وي کرای لا ورنیم چړه ما وی چې هله څه عذاب دی نو د هغې خپل یو فن دی نو یوسف علیه السلام ته وایي چې ویعلمک من تعبیر الاحادیث ویتم نعمته علیک او دې لپاره چې پوره کړي الله تعالی خپل احسان په تا باندې او په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې لکه څنګه چې پوره کړی دی نعمت الله تعالی په هغه مور پلار ستا باندې علی ابویک ستا په هغه پلارانو باندې ابوین تسنیه د اب ده یو پلار دی یو نیکه دی خو دواړو ته آبا ویلی کېږي ستا په هغه دواړو پلارانو یعنې مشرانو باندې پخوا د دې نه چې هغه ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی نو یعقوب علیه السلام خپل زوی ته یوسف علیه السلام ته داسې وایي چې الله تعالی تا باندې د نعمت تکمیل کولو والا دی او په نور اولاد یعقوب باندې هم لکه څنګه چې ستاسو په آباو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې کوم نعمتونه کړي دي نبوت او خلافت او دا ټول نعمتونه ورکړي دي امید دی چې تعالی هم الله تعالی دا غیبره درکړي
فتحقیق سره پروردگار ساجد علیم حکیم لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین او خامخا فتحقیق سره روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق يهوديانو مشرکین مکه ته ویلي وو چې پیغمبر علیه السلام نه وتا پوسو کوي دې ځان ته ویل نبی او ما ته وحی راځي نو دا ذات پوسو کوي چې اولاد یعقوب دا چې کوم مصر ته څنګه راغلل دغه د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام خپل وطن اصلي هغه شام نو دوی مصر ته څنګه آباد شو وی کې دې نبی نو دا جواب ولله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله تعالی سورۃ یوسف راولېږي په سورۃ یوسف کې ټول قصه وشوه چې دا پاسل په کنعان کې کنعان د شام حصہ ده خو چې کله بیا یوسف علیه السلام ورونو کوی ته ورتاو کو د کوی نه قافلې والا بوته په مصر کې خرڅ شو بیا هغه چې کوم دی جیل تلاړ بیا د جیل نه ووتو او بیا الله رب العالمین هغه وزیر خزانه جوړ کړ د مصر بیا ول الله تعالی نبوت ورکو او الله تعالی ول حکومت ورکو نو بیا یوسف علیه السلام ولګېدو او خپل ورونو سره چې ملاقات وشو د ویلاړ شه او باباجي او د ټول خاندان چې دي هغه ټول مصر ته راولې نو ټول اولاد د یعقوب علیه السلام د شام نه راغلل او په مصر کې چې کوم دی هغه بیا آباد شو هغه جواب ورته میلاو خامخا په تحقیق سره موجود دی یوسف علیه السلام او قرون داغه کې آیات للسائلین هغه نښې د عبرت للسائلین د پاره د سوال کوونکو څوک تاسو کې څنګه راغلل بلا د عبرت نښې پکې دي او د دې جواب هم پکې دی إذ قالوا ليوسف وأخوه باغ وقت چې کله وویل د غرونو د یوسف علیه السلام چې خامخا یوسف علیه السلام او ورور د هغه بنیامین واخوه اعیانی رولیا دي دا نور ورونه دي خدا خو علاتی دي د یوسف علیه السلام او د بنیامین داغي والده محترمه داغي نوم دی راحیل او د دې نور ورونو داغي والده محترمه هغه د لیه قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا ډېر محبوب دی هغه پلار زمونږ زمونږه مونږ سره دونه مینه نه کوي او وګوره یوسف علیه السلام او بنیامین سره ډېره مینه کوي ونحن عصبة او حال دا دی حضرت تنویر رحمه الله فرمایي وي د دې هلته کې چې کوم دی نو مسائل السلوک کې هغه ذکر کوي چې یو مرشد هغه په خپلو مریدانو کې په یو کس کې داسې استعداد ویني چې هغه په نورو کې نشته او د هغه سره د نورو نه زیاته مینه وکړه نو هغه وي دا د هغې اصل دی او یا یو استاد په خپلو شاګردانو کې یو کس کې داسې استعداد ویني چې هغه دی ډېر صلاحیت دی په هغه کې او هغه سره مینه ډېره کوي دا مطلب نه دی چې د نورو حقوق خرابوي سبق خو ټولو ته وي خو قلبي محبت دی یو سره ډېر زیات دی او په هغه باندې ډېر خفه کېږي نو هغه وي دا اصل دی احب الى ابينا او بعض اوقات کې داسې کېږي چې دا نور شاګردان دا وایي چې یار دا استاد په غلطه دی یا دا نور مریدان وایي چې دا پیر صاحب دا کې نه ښه نه کوي لکه د یعقوب علیه السلام بچي وو یا دا پلار زموږ ښه نه کوي ګټه وټه مونږ کوو او ورسره بول چې کوم دی ونحن عصبة او مینه هغې سره ډېره کوي ونحن عصبة او حال دا دی چې مونږ یو جماعت یو لس کسان او ښه ځوانان او ښه مشران او دا خو دواړه کشران دي ان ابانا لفی ضلال مبین په تحقیق سره دا والد محترم زمونږ خامخا دی په هغه محبت واضحه کې دی د یوسف علیه السلام سره ضلال معنا ګمراهي نه ده نعوذ بالله که یعقوب علیه السلام بچو دا عقیده ولرله زموږ د پلار ګمراه دی نو بیا خو هغوی کافران شي حالانکې د یعقوب علیه السلام دا بچي چې دي نو یو قول پکې دا هم دی چې دا پیغمبران دي خو دا قول کمزوری دی راجح قول دا دی چې پیغمبران نه وو خو صحابه خو که نه د یعقوب علیه السلام بچي هم دي او صحابه هم دي لهذا مرتبه بیا هم په خپل ځای باندې ده خو باقي چې کومه غلطي دې نه شوې ده چې د یوسف علیه السلام هغه د پاره داسې چې کوم دی یو لار اختیار کړې ده نو هغه یې نه ده هغه چې کوم دی ټیک نه ده ان ابانا لفی ضلال مبین په تحقیق سره دا نو ضلال دلته کې معنا ده محبت ووجدک ضالا فهدا نو هلته معنا ده چې بیا مونږ ته الله رب العالمین تعالی را ضالا چې ته عاشق وي او محبت کوونکې وي د راه حق سره نو فهدا الله تعالی راه حق چې کوم هغه لارې ته وښودله
او یا بیا معنا دا چې بے خبره معنا شي چې ګنیرا زموږ یعقوب علیه السلام یا دی خپل والد سره چې ګنې دې په دې خبره باندې پورا پوهه نه دی او زموږ دا خدمت او یا زموږ دا چې کوم دی نو هغه د محبت هغه چې کوم دی نو ته پورا واضح نه دی ان ابانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم ويوم الفلا مشوره کی دبلا توجه هم غیر نه برابرۍ هغه سره دې ربینه ده چې دا سړی د مخې نه لر شوی نه نو دبلا توجه مونږ ته جوړیږي چې دې لري کو ټول توجه به مونږ شي وګوره مقصد دوی نه کو دبلا توجه حاصله وړي کنه چې د الله د پیغمبر په نظر کې مونږ با وقعت شو نه دا خبره ده او طریقې کار غلط دی ها او دې لپاره بابا به یو څه کوله په هغه ته نه او ته دی چې مقصد یې نه کته خو دې طریقې کار غلط دی ها او قتلوا يوسف او اطرحوه ارضا نبی تاسو قتل کې حضرت یوسف علیه السلام لرا او یا تاسو وشړې دلته یو ځمکې ته فرحه ورزاوله دوی دا یو ځمکې ته ورزاوي هم انا وای شړې کنه يخلو لكم وجه أبيكم نخالي بشي ستاسوتا او آزاد بشي تاسوتا غمخا دفلار ستاسو بس همون نه مخا نیولی دا مخا ایران آخیس دینا او چکل دے نگی نو بس بیابا طول امین مقصر پیگا انو مقصد نیک دے و طریقہ کاری خطا دے وتكونوا من بعده قوما صالحين او شيء تاسو رستو دغنا چې د پلار توجه مونږ شي نو مونږ یو قوم داسې شو چې صالحه نیکوګار بشو د پلار توجه دا رحم کرم دا نظر کرم هغه مونږ باندې او چې کوم غلطی را نه وشو نو بس وتكونوا من بعده قوما صالحين توبه بس والله تعالی بیا باندې کان او دا مشوره شروع ده و دوی کې مشر دی يهودا هغه ورته مشوره ورکړه یاره وجنه خو ما دا وجل خو ډېر بد کار دی البته دا دې وو چې بس تاسو غیر پلان د مخې نه لړکوي یو کوی ته به وګورئ چې تا قافله براشي خلک به راشي هغه میدان سره بوزي او د پلان مخه مونږه خالی پاتې شي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف هو اليوم يلقي بدوي دا يهودا د مشر چې مقدمه تاسو یوسف علیه السلام لرا او ورته تاسو لرا في غيابة الجب يعني في ظلمات الجب فاغت يرود كويك جب كوما يلتقطه بعض السيارة راو شد بكي دلرا او را فورد بكي دلرا هغا بعض قافلي والا او بعض مسافر ان كنتم فاعلين كشرطا مقامها كون كي ديكار لرا نبيادا كارو حتى المكوي او بيادا كار کرے نراغ لرسلار تجکم دے هغا طول مشورہ پیش کی خواہ هو الوی اے بابا جی دمونگا خشوی طالبا لا تأمننا علی یوسفا لا تأمننا چتا امینان نگرزای مونگا پا یوسف علیہ السلام باندی تا اعتماد نگئی مونگ باندی پا یوسف علیہ السلام پا بارکی مونگا خدا مانداری مظاہرکو دمونگا رور دے دمونگا کشر دے او ستا محبوب دے خدا دے چی تجکم دے نو حقا پورا زمون ندى بارکی مطمئن نہیں وإنا له لناصحون او بتاقید سرم گردر بارخا مخا خیر خواهی کون کیو اولیگت یوسف علیہ السلام سر زموننا سبا یرتع ویلعب یرتع چدے طبیعت آزاد کی اصل کی یرتع کلا مانا چو سریگی رتع یرتعو داسی سارا دبالات شو غطا کرکڑی با اخری بیری با اخری و مطلب دائے چے مراد طبیعت آزاد ویلعب او دے بلوبیو کی اس په دې وخت خلک ویل کې کرکټ ته ولاړ شو ها جمعه ورځ دا یا چټي دا او هغه وخت چې کم دین نور چې دا هغه وخت مناسب لوبي وي ښکار به وکړو ګوډ دوړ به وکړو یو بل سره مشغول لا مشغول شو طبیعت ته آزاد شي یو سړی په مخه باندې چې کم دین هغه سبق دې نه هم بیا ګران شي چې هغه به چټي وشي پلار ته دا درخواست وکړه وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني وفرمائل حضرت يعقوب علیہ السلام چې په تحقیق سره خامخا غمجن کوي مال رضا خبره چې تاسو کو د یوسف علیہ السلام او زه یریږم چې او بخوري دلاره شرمخ یا خو دغه علاقه داسې وه دا تاسو چې کوم طرف یادوئ غر ته به لاړ شو سارا ته به لاړ شو هلته خو درندګان شرمخان او د ده پسې خو زما زړه خورېږي او یا دا دی چې الذئب الف لام تاسو عهد ذهنی دی چې دا په ذهن د متکلم کې وي او د سامع کې نه وي
سامعین چې اولاد یعقوب دی هغه خو دنا عام شرم خواست او یعقوب علیہ السلام په خپل ځل کې هغه ذئب د نفوس د دویادي دا استاد د زلونو دا شرم چې دی هغه عام شرم نه دا استاد ولا شرم د دین یې اذن چې سودا وایي ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون او حال دا چې تاسو وددنا غافله یې تاسو ولوي کوي او تاسو تاوان وکړي هو ال دغه زامنو د یوسف یعقوب علیہ السلام چې کله وکړه دلته شرم او حال دا چې موږ یو جماعت یو لس کسان ځوانان دی وسري او موږ د شرم خوري نو ان اذا لخاسرون فتاقي سره موږ په دغه وخت کې خامخا ډیر تاوانيان موږ به پیسې سړي کړی چې موږ د معشوم چې کنده شرم خوري مطلب د هر لحاظ سره هغه ته اطمینان ورکو چې دې ته اجازه وکا او موږ حفاظت کوو هغه ته ټیک ده بس هر کله چې وو د یوسف علیه السلام لرا او دوی ټول مشوره وکړه په دې باندې واجمعوا په دې باندې راغون شوفا اتفاق وکړو چې وګرځي د لرا باغ تیاری د کوی کې الته یو شال کویو دې ته ورتاو او وحي وکړه موږ په طرف د حضرت یوسف علیه السلام باندې چې خامخا تبا خبر ورکړي د خپل ورونو ته په دې کار د دوی سره او په دې عمل د دوی سره چې دا دی او حال دا چې دوی ته پته نه څه مطلب یو وخت راشي دوی په تاسو راو زیاتې کې هوته صبر نه کار اخلا یو وخت راشي ته به بیا وایي چې دام کړي دا زیاتې کړي او بیا به دوی ته کمن هغه وخت پته نه دی کتاب نه پیژني تاسو د حاکم مصر خلیا چولي دی به دا پیژني هم نه او بیا په اخر کې معلومات وشي وجاءوا اباهم عشاء يبكون چنانچہ اقشان چلے وکړه یوسف علیہ السلام کوی دا ورکاته کو تاریخی روایت لیکلي دي چې یوسف علیہ السلام دوی جامع ولې کلکی هغه پرې ون خطا دوی ورلاس جدا کړو بیا د دیوال چې کوم دی د کوی هغه دیوال او غاړې کلکی ونیولې دوی ول هغه لاس ور خلاص کړل او یوسف علیہ السلام چې کوم دی هغه خطا کوی تلاړ او دا الله تعالی د حکم باندې الله داغه حفاظت کو او هغه په یو کاڼي باندې کې نه خو دوی دا وکړل چې کله کوزاو او ورتاوي نو قمیص یې نه وښه او بیا هغه قمیص چې یو چيله ذبح کو او هغه په وینو باندې چې کوم نه هغه ککړ کو او بلار ته و داخلي چې وګوره هغه شرم کو وکړه او دا دغه نه خاو نشانه ده نو حضرت یوسف علیہ السلام چلان دلاړ نو الله تعالی جبرئیل علیہ السلام ویراولېګو او داغه بغاړه کې یو تعویذ وکړ او هغه در حقیقت کې تعویذ نو هغه قمیص او دا هغه قمیص چې دا یعقوب علیہ السلام دا هغه در اسحاق علیہ السلام نه هغه در ابراهیم علیہ السلام نه پاتې شو میراث او ابراهیم علیہ السلام چې کله نمرود اور ته اچو نو جامې د وخت کړي نو الله تعالی جنتی لباس راولېګو ودا او توروا هم دی هغه بیا هغه تبرک داغي سره پروت نو هغه بلار والد محترم د یوسف علیہ السلام په غاړه کې اچولې نو جبرئیل علیہ السلام راغی هغه ولا کولاو کو او هغه قمیص او توروا بہت دوی راغل او بلار ته کوم دینو والد محترم ته سوي عذر کیفا وجاءوا اباهم عشاء يبكون او راغل داغون د یوسف علیہ السلام خپل والد سره په وخت ما سلطان کې چې فتح رشوخه او په دې حال کې دوی جړل او وایي چې اے بابا جی مونږه په تحقیق سره مونږه لار دوی والد سے ورته سو شو لگا تاسو جاړل خیر خدای او یوسف علیہ السلام یا غم سره ندی ورته قصه شروع کړه وایي دوی چې اے بابا جی مونږه په تحقیق سره مونږه تلیو چې مونږه ګور دا ورکاو نستبقو یو بل سره منډه والا استباق دي ته چې یو بل سره مخکې کیږي دا لکه څوک مخکې هغه دی لرسي نو بس منډه شو ریسم ده نستبقو مونږه منډه وهلا او مونږه پر یو د یوسف علیہ السلام په دې دار سامان زمون باندې اکثر د ماشومان چې د مشران کبډي شروع کی او هغه قمیص او جامې مامې هغه ور کې حال کې ودا ساتي ښه دا راغلی دی وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب نو په هغه را شرم اوس وی کوم دارسونه وایو تاسو باندې اعتماد به یا بني خدا دې شی د قشان چل شوی دی وما انت بمؤمن لنا يعني وما انت بمصدق لنا او نه باور کوونکی زموږ په خبره باندې اگر دوی مونږ رښتینی به خپل خبره کې متفاوت کې قانون ویل دی وی لو او ان کله وصیه راځي
او پلو او په ان وصلیه کې قانون دا دی چې نقیض د مدخول د لو وصلیه یا د ان وصلیه دا اولا بالحکم وي. یو سړی دا وایي الکه دله ګوره پیسې مو ورکوه، دا سړی د پیسو سړی نه دی، دله پیسې مو ورکوه ولو فلسا، اگر چې یو پیسه ولیدې چې پیسه ولا نه ورکوي نو 1000 روپۍ خو به په طریقه ولا سره نه ورکوي، هغه نقیض دي، هغه اولا بالحکم وي. دلته وګورئ ولو كنا صادقین، وی اگر که مونږ رښتیا وایو، اگر که مونږ رښتیني یو هم ته مونږ باندې باور نه کوي، او لا چې اوس نه مونږ دروغ وایو بیا خو را باندې ورکوي که نه. ولو كنا صادقین وجاءوا على قميصه بدم كذب. اوس یعقوب علیه السلام چې وکتو نو کمیس په وینو باندې سور دی، خو روغ موړ دی، سورې پکې نشته، شلېدلې نه دی، ځکه هغې نه دا خبره ذهن نه وتې وه. وی دروغګوره حافظه ناقاشه ده، د دروغجن سړي حافظه پرې بیا کار نه کوي، بیا یعنې اما او که اما وي. نو یعقوب علیه السلام ورته وی وی دا شرم خو کوړو، بیا وی دا قمیص دې خو راکړې، نو چې وایي پته نو روغ رمټ قمیص دی په وینو باندې سور دی، یاره وی ډېر هوښیار شرم خو زما بچی ته نه ژوندی جاړو نو چپ کې نو بیا ورته وی نه وی دا چل نه دی، بل سولت لکم انفسکم امرا، ټول معامله تاسو جوړه کړې ده. نو راتلو کړه دوی په هغه قمیص د یوسف علیه السلام باندې په هغه وینې د دروغو سره. وویل حضرت یعقوب علیه السلام چې شرمخ نه دی خوړلی، بل سولت یعنې زینت، بلکې ښایسته کړې تاسو دې نفسونو د ستاسو یو کار لره، دا ستاسو د نفسونو یو سازش دی او یو فراډ دی. فصبر جمیل، خو بس امتحان دی راغلی دی نو صبر نه به کار اخلم. فصبر جمیل، نو دا فصبر جمیل موصوف او صفت دی، دا یا مبتدا ده او خبر محذوف دی، او یا خبر دی مبتدا محذوفه ده. فصبر جمیل اجمل بی، صبر جمیل ما سره ډېر لایق دی. یا فامری صبر جمیل، زما کار دا دی بس صبر نه به کار اخلم. صبر جمیل هغې ته وایي لا جزع فيه ولا فزع، چې په هغې کې جزع فزع نه وي، شور شرابه پکې نه وي. خو لږ یو خبره د خیال ساتئ چې دې ته نه معلومېږي یعقوب علیه السلام وایي صبر نه به کار اخلم او صبر جمیل به کوم. او بیا یو ځای کې راځي انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه خپل فریاد الله ته کوم. نو دا خو بیا صبر نه شو. نو علما مفسرین وایي صبر هغې ته وایي صبر جمیل چې په هغې کې مخلوق ته جزع فضا نه، که خالق ته کوي نو خیر دی، چې خالق ته جاړي چې یا الله دا تکلیف لرې کا، نو دا ګوره د صبر سره منافي نه ده چې ته دا سړی صبرناک نه دی، نه دا خو صبرناک دی، ځکه جاړي چا ته جاړي؟ الله ته جاړي. خو چې مخلوق ته وایي چې هلکه دا چلو شو بیا یو ته قصې کوي او بل ته قصې کوي، نو دا بیا د صبر جمیل سره منافي ده. فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون، او الله رب العالمین چې د هغه مدد غوښتلی شوی دی په هغه څیز باندې چې بیانوئ تاسو هغې لره، ستاسو په دې معامله کې به الله نه مدد غواړه. وجاءت سیارة فارسلوا والدهم، او راغله یو قافله، دا قافله د مصر نه روانه ده، د مدین نه مصر ته ځي. نو دوی د اوبو په خیال باندې هغې ته بوقه ورښکته کړه چې کوم سړی ورولېږه وایي ته وګوره د الله شان ته ګوره چې په هغې کې په بوقه کې یوسف علیه السلام په الهام سره د الله رب العالمین په هغې پورې ځان ورغوټه کړو. نو هغې هغه راوخېجوله، چې راوخېجوله نو ښکلی حسین جمیل او مبارک چې کوم دی هغه صورت والا حضرت یوسف علیه السلام ورته میلاو شو. وی یا بشرا هذا غلام، نو راغله یو قافله فارسلوا والدهم، پس ورولېږه هغې هغه ساقي خپل لره واردهم، وارد هغه سړي ته وایي چې د اوبو منتظم وي. په ملګرتیا کې په قافله کې چې د اوبو ډیوټي چا ته حواله ده نو دا وارد دی، ځکه ورده یېرېدو دا ویلی کېږي اوبو ته راتلل او یو څیز ته واردېدل. نو هر کله چې بس ولېږه دوی هغه ساقي خپل لره فادلا دلوه، بس ښکته کړه هغه بوقې خپلې لره، بوقۍ دوی ته ورښکته کړه. نو وویل دو چې یا بشرا، ای خوشحالۍ، خوشحالۍ ته یې چغې کړې، یعنې یا بشرا هذه اوانک، دا ستا هغه ټیم دی، فحضري حاضره شه، مطلب دا چې ډېره خوشحاله شوم. هلک وایي چې نو خوشحالۍ د کومه راځي؟ یا بشرا هذا غلام، وی دا خو یو هلک دی
وأسروه بضاعة لا أسروا ضمير کې دواړه احتمال دي یا ضمیر راځي د ورونو د یوسف علیه السلام ته بیا معنا دا ده چې پټ کو د ورونو د یوسف علیه السلام لرا بضاعة په اعتبار د یو سرمایه سره هغه دی وی هغه قافلې والو ته ودا زموږ یو غلام دی زموږ را تختیدلې دی او اکثر تختی را تختی نو کتاب به اخلي نو موږ په تاسو باندې خرڅ وکړه او یا واثره ضمیر راځي د قافلې والو ته نو بیا معنا دا ده چې هغه وارد او هغه کوم ملګری د یوسف علی السلام میلاو شو نو د نور قافلې والو نه هغه خبره پټه کړه دغه خپل غلام دی خیستا او موږ په ډیرو پیسو باندې ځان لخرڅ کو او په ټوله قافلې ته پته ولګل بیا موږ چې شریکو نو ټولو به شریک دی ښا نو اصبوه بضاعه او بضاعت ویل کېږي هغه سرمایه ته کوم انسان چې کوم دی د تجارت مال هغه استعمالي واصبوه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دغه د احتمال دی یا د شرو ضمیر راځي د ورونو د یوسف علی السلام ته نو بیا معنا دا ده وشروه یعنی وباعوه او خرڅ د ورونو د یوسف علی السلام لره په قافلې والو باندې بثمن بخس باغ پیسو کوټه سره یو څو شل روپۍ شل دراهم نه واخیستل دغه داغي مقصد په پیسې ګټل نو داغي مقصد د یعقوب علی السلام مخه خالی کولو پیسو کې غرض نو دراهم معدوده او یا وشروه ضمیر راځي د قافلې والو ته بیا شرا په معنا د اخیستو سره ده بیا معنا ده وشروه بثمن بخس او واخذ قافلې والا یوسف علیه السلام درونه هغه پیسو کوټه سره بخس لکی پیسې دراهم معدوده چې هغه پیسې او روپۍ وشمار شل دراهم یا لک زیات هغه په تاریخ روایت کې راغلي وکانو فيه من الزاهدين دې کوم په احتمال دي یا ضمیر راځي د ورونو د یوسف علیه السلام ته نو بیا معنا دا فکر وکانو فيه او دارونه د یوسف علیه السلام کې من الزاهدين د بیرغبتنا د یوسف علیه السلام بدون شوق نو چې موږ له پیسې وکړه په مقصد صرف دا چې د مخه د پلان راته خالی شي اربع دي او یا ضمیر راځي د قافلې والو ته نو وکانو فيه او دا قافلې والا په بار د یوسف علیه السلام کې من الزاهدين لا غشوق كوننا لکه څنګه چې تاسو پر رغبت کې وایي رغب الیه مال الیه او رغب عنه اعرض عنه نو په ذهب او زهود کې هم دا قانون دی نو دی باغې کې راغب او ډېر توجه یې وکړه چې داسې حسین جمیل غلام ته میلاو شي او دا په خلکو باندې ارزان خرڅ کو او موږ له مصر په بازار کې ډېرې پیسې کې خېلو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته یوسف علیه السلام قافلې والو ځان سره بوتو چې قافلې والا بوتو او وی سهاده پورې د غرونو د یوسف علیه السلام چې لاول چې کله کوي کې او کې پورې قافلې او چرکړې نه دې په وخت باندې راتلل خاص کر يهودا او د برنه په روټي خوراک تنظیم هغه به کو دا غي مقصد په وجه نو کړ مشوره به دې باندې شی و او بیا چې کله قافلې والا بوتو نو دې دا غي سره زر خبرې اترې وکړي خو بیا نگرانی کوله چې تفاتی نشي چې کوی چې د حدود نو واوړي نو بس دې بیا واپس شو یوسف علیه السلام یې مصر ته بوتو اوس هغه ډېر حسین جمیل نو الته کې په دبان دې ګولي شروع شو چاري پدونه آخر کې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه چې دا غنوم د اکفیر یا اکفیر او زلیخه بیبي دا هغه خزانه او د اولاد نو دې ولګي او د چې کوم دې ویرا ځان لبه متبنا جوړ کړ او ځان لبه چې کوم دې لیپال جوړ کړ او په ډیرو پیسو باندې واقع چې څومره د یوسف علیه السلام وزن ناغي ورتوي بدون پیسې ورکړي اسرا او سپین او ریخم دا ولته وزن باندې وتلو چې څونه شو حق ورکړي هغه حق واخلې او یوسف علیه السلام یې کوته وته پرې کته ته زلیخې بي ته وی چې دا ملمه ده اته موږ غلام په حیثیت راوستل او شاید چې موږ په ځای باندې ونی سیما دا ما ډېر باکردار او ما ډېر استعداد والا ښکاري لہذا اکرام کوا او خیال ساته اوس یوسف علیه السلام باندې حالت امتحان روان دی
مسلسل الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی د پیغمبرانو زندگی ټول امتحانات کې اشد الناس بلاء الانبیاء یوسف علیہ السلام رسول روان دي په جیل تلاړه چې جیل تلاړ ما غد جیل سپرډن وتوي ویره یوسف علیہ السلام وی تا سره د ما ډیر امینه ده تا سره د ما ډیر محبت دی وړه ته ډیر دي هغه یې په آرام کې ده ما سره محبتونه ما سره چا محبتونه کړي دې تر څولې ویلاول را سره ترور محبت کو د یوسف علیہ السلام چې دې د ترور والدې وفات او دې د ترور په کور کې تربیت کړي هغه ترور کړ غټېدو خدای سره ډېر زیات مینا او انتهایی او دایمي چې یعقوب علیہ السلام چې تمانه ګولو او چې کله غټ شو یعقوب علیہ السلام او تغیر خپل والد بچي بوزم دغه چې ماشومې په مور یا ترور سو کې ساتي یا چې غټ شي په تربیت پلان نو ترور ولګي دا هغه ته چل جوړ کړو یوسف علیہ السلام لا ماشوم او قدیم ملا پورې ولا پټ داسې یو کمربند او قیمتي هغه ولا پټ پاغه پورې وتاړو او چې کله یعقوب علیہ السلام راوستو نو ترور دا اعلان وکړ چې را د غلا کړي دا مونږ چې کوم نه کمربند در پټ کړي دي او دا غو قانون داو چې چا غلا وکړه او غلا سره ثبوت شو نو دا غلبا چې د شان غلا کړي مسلوب منه دا به دا غلام دی نو بس غلا را پر راوته بلا نو بیا دې مور واپس کو دې ترور او بیا ډیر موږ پس بیا یعقوب علیہ السلام وو نو یا غیر سره مینا کوله نو د غلا الزام را باندې ولګي غل باندې جوړ شو غل نو غل نه جوړ شو بیا سره والد سره مینا کوله یعقوب علیہ السلام نو دا غي مینه کوی ته ورسول پات ورونو کوی ته ورتاو نو بیا سره زلیخی مینا کوله نو هغه وی جیل ته راوستل یو سره سره ته مینا کوي پته نه لګي چې کوم ځای دی وځي یې مهرباني وکړه ما سره مینا محبت وکړه الله رب العالمین فرمایي چې عقیده مشوره وکړه وقال الذي اشتراه من مصر او هو الهغه کس چې اخیسته و حضرت یوسف علیہ السلام هغه خار د مصر کې وی وی خپل خدای ته زلیخی بیبی ته چې تو اکرمی مسوا ته چې کومه خیال وساته د اوسېدو د حضرت یوسف علیہ السلام مسوا هغه ځای د اوسېدو دې چې کومه پاتې کیږي د کټ بستر تنظیم خدمت دا پورا عزتمن انسان نے او په عزت سره وساته او یې ما به دا توقع ده چې امید دې چې دې باندې فرا کې مونږه او یا باندې اونې څنګه دلته په اولاد باندې اصل موږ اولاد نشي بلدان بچي شو کنه الله تعالی فرمایي وکذالک مکننا لیوسف فی الارض او دبر من قدرت ورکو او مغفرا هم کړو یوسف علیہ السلام په هغه ځکه د مصر کې دغه چې د وزیرانو کورنۍ تلال نو الله رب العالمین یاهو دیخوا چې کوم دین درونو هغه حالات بیا د کوی هغه حالات او بیا سفرونه او بیا الله تعالی دغه غوډه نعمتونه ورکړل او چې کوم دین فراخی ته الله تعالی وو ولنعلمه من تعبير الاحاديث او دې لپاره چې موږ تعلیم او بوزنه ورکوتا دا تعبیر د قرآن او الله رب العالمین غالب دې باغ په خپل باندې لکه اکثر د قرآن کوی دې باندې ولما بلغ شده اعطيناه حكما وعلما او هر کله چې ورته یوسف علیہ السلام هغه طاقت او ځواني خپل ته اشده وی طاقت نو ورته ځواني ده نو ورکوم یوسف علیہ السلام ته هغه فهم او علم لرا الله تعالی د عام خلقنا زیات هغه فهم او فراست او دارنګ پویا هغه الله تعالی ورکړه او د قرنګ موږ جزاء او بنده ورکو هغه دې کار خلقتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وذل بدا امتحان راغی یوسف علیہ السلام داغه په کور کې او زلیخی بیبي داغه سره مینا پیدا شو او خپل ځای باغ باندې ویلو او بیا یوسف علیہ السلام ته د ګناه دعوت ورکړ الله رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام حفاظت کو ځکه چې هغه معصوم دی او دا بند دروازونه الله رب العالمین هغه را کولاو او الله رب العالمین چې کومه داغه هغه حفاظت وکړ نو هغه واقعا ذکر کړي چې وراودت التي او مطالبه پر یوسف علیہ السلام نه هغه خزي چې دیو په کور د هغه کې یا زلیخا بیبي دا راود یراودو مطالبه او ډیماند کول مطالبه د څو کړه د نفس د یوسف علیہ السلام چې خپل ځان ما ته حواله کړ وغلقت الابواب او بند دې هغه دروازو لرا دا مسلسل مختلف تاریخي روایت دي یا ډېر دروازې دي عموما د عمراو په کورونو کې دروازې چې کوم هغه ډېر دي
کورونه کمرې ډېري دروازې ډېري او یا داسې ده چې یوه دروازه ده هغې کې دننه بله کمره ده هغې کې دننه بله کمره ده هر یو باندې دروازه لګېدلې ده په یو دروازه یې بندوله او بیا دننه یوسف علیه السلام هغه ناست دی اوس هغه پسې ورغله وغلقت الابواب وقالت هیت لک او وویل دغې زلیخې بیبي هیت لک تا ته وایم راشه دې خوا یعنې خپل مطالبه یې د ګناه د هغه نه وکړه هیت لک یعنې تا ته دا خبره کوم هیته یعنې ایتې راشه او د ګناه دعوت یې ورکړه وقال معاذ الله یعنې اعوذ معاذ الله مفعول مطلق دی د پناه غواړم په پناه د الله رب العالمین سره سوال نه پیدا کېږي چې دا حرکت وکړم انه ربي احسن مثواي په تحقیق سره دا عزیز مصر چې دی ستا دا خاوند نو دا خو زما آقا دی انه ربي هغه زما آقا دی موږ ویلو چې رب على الاطلاق په غیر الله باندې اطلاق نه کېږي او چې کله نسبت او اضافت وشي به اطلاق کېږي دې ځای کې شوی دی نو دا آقا زما دی او مالک زما دی چې ښایسته کړی دی هغه ټیکاونی زما لره ما سره دونه مهرباني وکړه دومره زما خیال ساتي زما د کور او زما د اوسېدو بود و باش او دا بیا د هغه په حرم باندې او د هغه په کور باندې حمله کوم د هغه په عزت باندې سوال نه پیدا کېږي او یا ځینې حضرات مفسرین وایي چې انه ربي الله یادو انه ربي سوال نه پیدا کېږي چې دا حرکت وکړم ځکه چې الله پاک زما پروردګار دی او ما له دومره ښه ټیکاونه راکړې ده ګوره د هغه د کوهي د تیارو نه چې کوم دی نن د وزارت په د هغې چې کوم دی په کمرو کې ناست دی نو دا هم د الله مهرباني ده زه به د هغه نافرماني ولې کوم انه لا يفلح الظالمون ظالمون معنا الظانون په تحقیق سره نه کامیابېږي زناکار خلق ځکه زنا کول ظلم دی وضع الشی فی غیر محله نو زه دا حرکت نشم کولی دا خیانت نشم کولی هغې ته عذر وکړو اوس هغه مسلسل مطالبه کې ده چې نه ته به خپل ځان ما ته حواله کوې او چې کوم دی دغه حرکت د هغې ډیمانډ پرې کوي نو هغه مطالبه کوي چې دا ته خپل ځان ما ته حواله کړه او یوسف علیه السلام چې دی نو هغه ځان تختول غواړي ځان بچ کول غواړي نو په دې کې اوس معامله شروع ده ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه او خامخا په تحقیق سره دې زلیخې بیبي امرأة العزیز دې قصد کړی و یوسف علیه السلام ته چې د هغه نه د هغه خپل ډیمانډ پوره کړي وهم بها او یوسف علیه السلام قصد کړی و زلیخې بیبي ته خو لولا ان راى برهان ربه که چېرې ده نه وي لیدلی هغه دلیل د پروردګار خپل نن دې مسلې ته فکر کوئ د عقیدې مسله ده چې پیغمبران معصوم دي علیهم الصلوات والتسلیمات او دلته راغلی دی چې وهم بها یوسف علیه السلام هغې ته هم قصد کوي هغې ده ته قصد کړی و د هغې ته قصد کړی و حالانکې پیغمبران هغه د ګناه نه او د هغې چې کوم دی نو هغه د قصد نه د هغې نه محفوظ دي هغې ګناهونه نه کوي انه لا یفلح الظالمون نو مسله دا د علما او مفسرین حضرات فرمایي وی اصل کې یو خو په دې هم کې هم فرق دی د زلیخې بیبي هم چې دی هغه د عزم په مرتبه کې وښه د دې وجه نه قرآن حکیم هغې باندې لام هم داخل کړی دی قد هم پې داخل کړی دی په دغې هم باندې نو هغه یوازې قصد نه و مصمم قصد و بلکل ملا یې ورته تړلې وه او یوسف علیه السلام وهم بها یوسف علیه السلام هم قصد کړی و نه پکې لام شته نه پکې قصد شته دا غا طبعی انسانی فطرت دی او موږ مخکې ویلي وو چې مراتب القصد خمس حاجس ذکرو نو په څلورو مرتبو کې الله تعالی انسان نه رانیسي او په عزم کې بیا رانیسي چې کله د ګناه عزم یې وکړو د دې داسې مثال دی لکه په روژه کې یو مسلمان روژهدار نو دی خو نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه خواهشات پوره کوي ځکه روژه یې ده خو بیا هم چې دې اوبه ویني او دې سخت تږی شوی دی نو یخ اوبو ته خواهش پرې کېږي څه کاڼی خو نه دی او نه څه ګټه ده او نه څه غر دی خو که 1 کروڑ روپۍ ورته ورکړي نو هم به ګوره ونه څکي او خپله روژه به ماته نه کېږي خو دا کم خواهش چې کېږي نو دا یو انساني یو فطرت دی او یو انساني او بشري چې کوم دی نو هغه تقاضا ده د هغه هم دی د دې هم باندې الله رب العالمین رانیول نه کوي دا ګناه نه ده لیس بذنب
او دا د عصمت د انبیاء سره منافي خبره هم نه ده. یو جواب خدا ده. او دویم جواب دا دی خبره تیر شي وو چې یو لو دی یو لولا دی. نو لو راځي لپاره د انتفاع د ثاني د وجه د انتفاع د اولنا، او لولا راځي لپاره د انتفاع د ثاني د وجه د وجود د اولنا. لولا علي لهلك عمر. دلته کې د عبارت ته وګورئ وهم بها لولا ان راى برهان ربه. یوسف علیہ السلام به هم هغې ته قصد کړی وې، خو که چېرې د خدای برهان یې نه وی لیدلی، لیکن د خدای برهان یې ولیدو نو قصد یې ورته ونه کړ. انتفاع د ثاني د وجې د وجود د اولنا. نو دلته خو دې نه معلومېږي چې قصد یوسف علیه السلام نه دی کړی. ګورې ښه قصد به یې هله کړی وی که د خدای برهان یې نه وی لیدلی، او برهان خو یې لیدلی دی نو قصد یې نه دی کړی. اوس هغه برهان څه شی دی چې د خدای برهان یې ولید. نو یا خدا وه چې یوسف علیه السلام چې په کومه کمره کې دی راګیر کړی و او د ګناه مطالبه یې ترېنه کوله، یوسف علیه السلام چې مخامخ دیوال ته وکتل نو په هغې باندې لیکلي شوي وو چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا. دا د خدای هغه برهان وکړ او دا آیت لیدل او حضرت یوسف علیه السلام منډه کړه او دا ورپسې او شاته قمیص نه راونیسه او هغه اوښلې. خو یوسف علیه السلام ته ځان خلاص کړو په دروازو باندې، دروازې یکې بعد دیګرې خلاصېږي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک د الله تعالی نه ویریږي الله هغه له بیا لار ورکوي. نو الله ورله لار ورکړه او بار چې ووتو عزیز مصر چې کوم دی اتفاقا راغلی دی هغه په دروازه باندې ولاړ دی. نو یا برهان نه مراد دغه دی. او یا ځینې مفسرینو حضرات تفسیر قرطبي او نور ذکر کړي دي وی حضرت یوسف علیه السلام چې دغه کمرې ته ورغی او په دې کې راګیر شو په دې امتحان کې، نو الله رب العالمین ته مخامخ په دیوال باندې د حضرت یعقوب علیه السلام د خپل والد محترم په سکرین باندې ورته د هغه چې کوم دی نو هغه فوټو ښکاره شوه او دا یې د خپله ګوته مبارکې په غاښونو کې چیچي او ورته وایي یا یوسف اتفعل فعل السفهاء وانت مکتوب فی الانبیاء. خاطب داسې قمقلانو کار وکړي او چې کوم دی نو تا نوم خو د پیغمبرانو په فهرست کې لیکلی شوی دی. دا خو د کېدو خبره نه ده. یوسف علیه السلام منډه کړه. او یو قول دا دی چې اصل کې دا زلیخي بیبي چې یوسف علیه السلام په کوم کمره کې راګیر کړو نو د دې یو بوت چې دې به د هغه عبادت کوو، ځکه دا خو بوت پرست قوم بیا وروسته اسلام راوړی دی د تاریخي قول مطابق، او د یوسف علیه السلام سره واده شوی دی او بیا یې نه بچي شوي دي. نو دغه وخت خو دا مشرک او کافره وه. نو دا چې کله دې کمرې ته ورغله او غلط اراده یې وکړه نو هغه خپل بوت چې و نو په هغې باندې د پاسه داسې کپړه واچوله، هغه یې پټ کړو، د هغه احترام یې کوو. یوسف علیه السلام ورته وایي داسې دي، وایي دا زما معبود دی زه عبادت کوم نو احتراما له ما دا کار وکړو. حضرت یوسف علیه السلام ورته وفرمایل خاص دا د بنسبتي او دا جالب معبود ته خو د هغې احترام دی کوې او زه خو د حقیقي معبود احترام نه کوم، زه د هغه نه شرمېږم. یوسف علیه السلام منډه کړه لولا ان رأى برهان ربه. بهرحال هر څه چې وو خو الله رب العالمین هغه ته یو دلیل ښکاره کړ او حضرت یوسف علیه السلام چې کوم دی نو د هغه ځای نه راووته. الله رب العالمین فرمایي چې ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. او خامخا په تحقیق سره قصد کړی و دی حضرت یوسف علیه السلام ته او یوسف علیه السلام به قصد کړی و دې ته خو کله لولا ان رأى برهان ربه چې د خدای هغه دلیل نه وی لیدلی، خو دلیل خو یې ولیدو نو الله دې قصد یې نه دی کړی. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هم دقه رنګې چې واړو مونږ د حضرت یوسف علیه السلام نه هغه بدۍ او بې حیایۍ لره چې مونږ د هغه حفاظت وکړو، صاف سوتره یې وساتو. ځکه الله تعالی د خپل پیغمبر حفاظت کې هغه معصوم دي. په تحقیق سره و دی په د بندګانو د مونږ نه چې کوم مخلصین دي، مخلصین خالص کړي شوي اسم موصول چې غلط. واستبق الباب وقدت قمیصه. اوس چې کله دوی په منډه تړله یوسف علیه السلام ځان خلاصوي او دا یې رانیسي او هغه مخکې دا ورپسې. او دا قرآن حکیم مونږ ته دا سبق راکوي چې د ګناه نه او د الله د نافرمانۍ نه به داسې تښتئ. د پیغمبرانو لار دا ده لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام هغه ترې نه وتښتېد. نو چې کله دروازې ته څنګه ورسېدل نو عزیز مصر خو چونکې وزیر صاحب و دغه وخت کې چېرته دفتر نه راغلی دی او د خپل چې کوم دی نو هغه کور مخې ته چې کوم دی نو هغه ولاړ دی، بس کور کولاوي هغه دروازه کولاوي او دوی پې باندې چې کوم دی نو هغه وروتل بېسا
او په دغه حالت کې نو بس زنانه خو ډېر په مکر کې بیا چې کوم د هغې سپیشلایزیشن کړی دی نو فورا یې خبره بدله کړه او چې خپل خاوند دې ولیدو نو هغه ته یې څه ویل هغه ته چې کوم دی نو هغه دا خبره ذکر کړه چې ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم چې څوک ستا په کور باندې اټیک کړي نو دا سړی خو جیل ته اچول پکار دي او یو له سخته سزا پکار ده داسې نه چې مړ کول پکار دي ځکه چې هغې خو خپل زړه بایللی دی نو دا هغه هم نه غواړي خو صرف اوس ځان نه چې کوم دی نو هغه شی دفع کول غواړي نو دا خبره یې وکړه واستبق الباب وقدت قميصه او منډه کړه دې دواړو په طرف د دروازې باندې استباق مخکې تېر شه که نه یو بل سره منډه وهل نو منډه کړه دې دواړو د یو بل نه مخکې کېدل دروازې طرف ته وقدت قميصه من دبر او اوشلو دې زلیخې بي قمیص د یوسف علیه السلام د شا د طرف نه ځکه چې هغه مخکې دی دا ورپسې ده او بیا مونږ دې دواړو هغه خاوند د دغې زلیخې لره سیدها یعنی زوجها سردار د سردار د هغې خاوند دي په نزد د دروازې باندې نو قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا وویل دې زلیخې بیبي چې نه ده بدله د هغه چا چې څوک اراده کوي ستا د بیبي سره د بدۍ او د بې حیایۍ لكن دا چې هغه جیل ته واچولی شي او یا عذاب دردناک هغه له ورکړی شي قال هي راودتني